بدی صورت کے اللہ پاک قسم خوری والعصر زما دے پا زمانہ قسمی زمان اللہ پیدا کردی دا او زمانہ اغا شیدی چی بغیر داغین دے انسان جن تیری گینا دے انسان دا جن تعلق دا زمانے سر دے دے انسان دے عبادت تعلق زمانے سر دے زمانہ ری رحم شیدے دے انسان دے عمر تعلق زمانے سر دے دے انسان چی دنیا کی خکی کبت کے ٹول دے زمانہ کے دن نکی او د منزونو اوقات د زمانے سره تعلق لري او بیا الله پاک پدے کے دا فیصلہ کړی د چې دا پلان کې مونږ به د زمانے پدے حصہ کې پلان کې بده حصہ کې پلان کې بده حصہ کې او کده دغه حصہ د زمانے کې اونکنو غټ مجرم ګناهګار روجی به د زمانے پدے میاش کې نسه کاغه کې دی ونني ولې غټ ګناهګار او حج به د زمانے په دیر وزو کې کته بیت الله تعالی ورفات او مینا کې خو ګرځې دی خدای الله ته جړاو کړه او په هغه وزو کې نه چې کوم خدای مقرر کړی دی نو حج در سره ونشو د دې وجنه چې زمونږ ټول جون زمانہ دی بس زمونږ ټول خو بد دا د زمانے سره تعلق لري او د دې زمانے خالق الله دی د دې تیرون کې او راوستون کې الله دی او د دې ختمون کې او پیدا کون کې الله دی نو ځکه الله په دې سیس قسم خوري په هغه سیس خلق قسم خوري چې هغه اهمي اوس الله دا کولی شي مونږ چې قسم خورو د خدای په ذات بخورو یا د الله په صفتون نو الله قسم ته ساجت دی د الله خبره خو مونږ بې قسمه منو د الله د قسم ضرورت خو نشته خو زمان عالمان وی بعض خبر همی نو خلق قسم اخری او بعض خبر دی چی دا چاہتے اوری اغا لکی نرازی منکری تے نو خلق قسم اخری او بعض خبر خلق مضبوطی کلکی توثیق و توی نو دا پاغی بند قسم خوری نو دا خبر همه دا خبر اللہ مضبوطی او دیر خلق پا دی وطن کے پا دے مخدز مکر دے خبر نمونکرم دی نو ذکا اللہ قسم خوری او پا اہم سیس قسم خوری کیا غیتا زمانہ ہوئی زمان دے پا زمانہ قسمی ان الانسان لفی خسر چھے ہر انسان یا جنس دے انسان ہر انسان لفی خسر دخپل زندگی دخپل جن پتاوان کے دے مخ کے زمانہ را لذکا ما جندو لگا ہر انسان لفی خسر دخپل زندگی او دخپل وقت او دخپل زمانے دا دے خپل جن پتاوان کے یو سلیم دا دینا بچ نہ دے اللہ مگر یو سو کسان تے بچ دے اگا سوک تی چے کم تے بچ تی او دا جن تاوان سرے پا دنیا کم دے او پا خیرت کم دے زیان پا دنیا کم دے او پا خیرت کم دے نو اللہ تاکید سروی قسم مخوڑو دا طالبان پی پویگی دا ان امراغی او بیاوی دا طالبان وی جملے اسمیہ دا اللام پکی راغی پا دی دا طالبان پویگی دا خط تاکید و حسر دے بے شک خبر دا شک نا اوتے دا پی قسم خرم اللہ وی چے انسان لفی خسر دخپل زمانے دخپل عمر پا زیان و پتاوان کے دے مفتو کے دخپل عمر بیزایت دے خراب او دا پلاس واپستانا مگر یو سو کسان تے بچتے سوکتی اللہ الذین آمنوا مسلمان دل تا دونا گٹا اکڑا چے دا زمانے و دا خپل عمر حصے دا ہمیشہ دوزخ نو ساتلا یہ دی مسلمان مرشی نو کد نیک عمل کری خود جنت تا بزی بدو نیزان ساتلی جنت تا بزی او کدے نی کری نو بیا بمزی خود دوزخ دا وطونا پس دا زیان نزان سنا سا بچ کا چھے ایمان روڑا کافر و مستقل زیان و تاوان کے پروت دے اغلا دنیا کی خدای فیدی ورکی لیکن پا قبر کے وزن کدن چی شروع شی بدت تبای شروع شو لڑا دا ختم دل بیا نشتا پا خیرت کے دی ما ہمیشہ پا دوزخ کے پروتی اللہ دے مساعد دی
حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای چې دوزخ نه د کافر وتل نشتا او د کافر بیا په دوزخ کې خپل طبقې دي لکه په دې جیل کې د بعضې جیلیانو یو ځای دی د بعضې بل ځای دی د بعضې بل دی د بعضې بل دی د بعضې اولی کې هلکه وي دته عمر قید شو خو سره د سزا نه دته عمر قید شو خو دی به سخته سزا تیری نو بیا هلته په جیلونو کې د چا سزا زیاته وي د چا سزا کمی دقسې دوزخ یو جیل دی جیل هغې کې به را دوزخیان پراته الله دې مساعد چغې به وایي خدای ته د مارونو الله ته به زاري کوي چغې به وایي خو فریاد اورېدو والا نشته اورېدل دا چې فریاد والا ختم کی دا دوزخیان به چغې اووی الله ته او قرطبي او کتاب د تذکره ورته وي فی احوال الاخره یو حدیث نقل کړی وګورم حیران شم چې دی به زر کاله دا حدیث په ترمذي کې هم غالبا شته زر کاله به الله ته چغې اووی جواب به ورنکړي بیا به زر کاله صبر وکړي بلکې یو روایت کې اویا زره کاله زر کاله به دې صبر وکړي چې الله په صبر خوشحالیږي په دنیا کې به خوشحالېده صبر کوم که په دې مې معاف کړي چپ په د خولې نه چغ به نو باسي ویش ویش به کوي خو صبر دا چې خدای ته فریاد به نه کوي زر کاله خو به چغې کې الله ته یا الله ما وباسئ یا الله ما وباسئ یا الله ما وباسئ بیا به زر کاله صبر وکړي صبر فریاد به کوي چغې به وایي هغه خپل ویش ویش به کوي خو لیکن الله ته به نه وایي یاره که په دې خوشحاله شو بیا به هم څه ونه شي بیا به زر کاله الله ته بیا چغې وایي نو چې زر کاله بیا چغې وایي هلته ګورې کلونه او ورځې نشته دا د دنیا اندازه ده د دنیا په اندازه نو بیا به ولا الله آواز ورکړي اخسئوا فیها ولا تکلمون چغې شئ لکه سپي ته چې منده وایي چغې شئ کورې شئ په دا دوزخ کې به پراته چغې شئ په دا دوزخ کې ما سره خبرې ونه کړې خبرې ونه کړې تاسو ته ما نه ویلې چې ما ومنئ زه منلم تاسو خو خدای نشته د دومره کائناتو ته هم نه کتل د ځمکې ته هم نه کتل د سپومې ته هم نه کتل د نور ته هم نه کتل د خپل وجود ته دې نه کتل یو کاغذ بغیر د جوړونکي نه پیدا کیدی شي نه په دې لاره چې پچه پرتی نو دا بغیر د چیلک ګډې نه پیدا کیدی شي نه امام شافعي نه چا تپوس وکړو وایي د خدای په وجود څه دلیل دی وی پچا چې په لاره پرتی دا معلومیږي د دې نه چې په دې لاره اوښتلی دی په دې چیلی ګډه مثلا تللی دی یو پچه خو په دې دلالت ورکوي دومره لوی کائنات به په دې دلالت ورنکړي چې دی له یو جوړونکی هم شته چې هغه الله دی یو رکوټې رومال بې جوړونکی نشي پیدا کولی داسې رومال به نه چې چا جوړ کړی نه او دومره کائناتو ته ګورې تا ته پته نشته دا دومره کائنات دی د علم جوړونکی شته حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ډېر هوښیار سړی و زیرک انسان یو ملحد و دهري هغه سره مناظره مقابله راغله هغه وی خدای نشته امام ابو حنیفه وی ته څه وایې ګډې وړې وې بادشاه هغه زمانې بادشاهان هم ظالمانو چې خبره به وکړه نو بیا به یې خبره د کرښې وه بادشاه وی چې دا سړی خو وایي چې خدای نشته دله څوک راشئ دا پوه کې د سره مقابله وکړه د بادشاه دربار مقرر شو د مناظرې دپاره بحث دپاره د امام صاحب هوښیار چې دې سړي خو په عقل خلق والی دی دی به په عقل وی نور په قرآن شریف کې خو بلا دلایل دی له دې خبرې ما خو تاسو ته وی یو د توت پاڼه ده یو د توت پاڼه دا د توت پاڼه چې د ریخمو چینجي خوري خېټې ته لاړ څه ترې جوړېږي ریخم دغه د توت پاڼه په هغې د پاسه یو قسم رس پروتي رس د شاتو مچۍ پې کینی شات ترې جوړوي دغه د توت پاڼه چې ګډه چیلی خوري پچې ترې جوړېږي ته دې ته نه ګورې یو ځای کې
دوه بوټي را زرغون شوي دي په یو ځای کې ویښ یو دی او بره دوه بوټي دي یو شان میوه کوي بله بل شان میوه کوي دې ته نه ګورې دې ته نه ګورې چې ته الوا پخه کې په کور کې او بارې کولو کې دی په یو ساعت کې څښه شي الله دله د کیلې په پوسته کې څومره ښایسته الوا پیدا کړی او تر څو چې د کیلې په دا پوسته کې وي محفوظ وي خو پوسته کې نه لرې که نسخه به شي ته دې ته نه ګورې چې خدای له د مالټې په پوسته کې څومره ښایسته جوس پیدا کړی ته دې ته نه ګورې چې د ګني په بن کې الله دله څومره ښکلي جوس او شربت پیدا کړی د دې ته نه ګورې چې د انار د خشته دانو کې د الله څومره خشته شربت او جوس پیدا کړی ظالمه دا د انار دانې تا جوړې کړي وای های قمقله صرف د دنیا د لالچ ته پیسو د وجه ای د خدای بدبخته لږ یو موټرګي دپاره خدای نه منې د دومره کائناتو ته نه ګورې تا ته پته نشته دا نظام په خپله چلیږي یو ځای کې مې چې ته بیان و پخوانۍ خبره ډېرې زمانې په دې نوښار کې ما ته چا وی دلته یو ډاکټر دی داسې بې عقیدې غوندې دی وی خلکو ته وی چې ما له راشي او زه ورله دارو ورکړم او جوړ شي نو یې بیا وی چې زه خدای جوړ کړم نو هلکه چې خدای جوړولي ما له څه له راتلی دارو ما درکړله وی خدای جوړ کړم مې دا ډاکټر صاحب زما د لوډ سپیکر د اواز اوري و یو د خوا کې دوکان دی مې ښه ما وی ډاکټر صاحب ای ډاکټر صاحب دا دارو چې تا دله ورکړل دا د پلار جوړ کړي دا چې د کومو بوټو نه جوړ شوي دي دا چې د کومو سیزونو نه جوړ شوي دي هغه سیزونه د پلار پیدا کړي دا تا چې په کم لاس د مریض په نبس کې خود او تا په دې دماغو د هغه بیماري معلومه کړه دا دماغ دله پلار جوړ کړي دي دا لاس دله پلار جوړ کړي دي دا دماغ چا درکړي دا سترګې چې ته مریض ته ګورې چا درکړي دا زړه چې ته پې د مریض دا حالت معلومه چا درکړي دا خوله چې ته پې مریض سره خبرې کوې چا جوړه کړې ده ذرا شه او مې بیا چې دا دارو ته ورکې او معدې ته لاړ شي دا په معده کې دننه څوک ازموي الله په دې یو ګولۍ کې خو بلا څیزونه وي په دې کې ویټامنز ای دی او بی دی او فلان او فلان او کیلشیم او کاپر او ویټامن سی او ویټامن ډي او فلان کې بلا څیزونه په دې ګولۍ کې دننه پراتی په دې پلته د پاسه لیکلي دا چې معدې ته لاړ شي نو دا په دې معده کې په دې وینه کې دننه خدای پاک تقسیم کی نو چې کم شي ته د کیلشیم ضرورت دی نو هلته رسیږي چې کم ځای ته ستا ضرورت دی نو هغې هلته خدای تقسیموي په دا وینه کې او دا هغه ځای ته رسیږي تا ورپسې اندرم پایه کوزه کړې ته ورپسې کوز شوې دا ګولۍ ته دغلته تقسیموي دا چې کومه وینه په وجود کې په تیزۍ روانه ده او حرکت کوي دا وینه تا جوړه کړې ده دا ته چلی دې ته ته ناست یې دغلته او پیچ ته سره دی او ډرایوینګ ولته کې او دا کوم زړه چې د انسان په وجود کې درز درز کوي او ټول وجود ته وینه رسوي ټول وجود ته وینه رسوي او دا کم اندامونه چې دا په وجود کې پراته دي او دا وینه صفا کوي دا تا جوړ کړي تا په پیچکس دغه ځای کې دا منډلې دي ولې خلک ګمراهان کې ظالمه ته خو به پیسې لې د بار نه خلک ولې خرابوي بعضې پروفیسران بعضې د کالج لیکچرران نن دقه لیکچرې دی کشران ولکانو له ورکوي یو هلکه م راپانسې چې ورېږه چې دا مازدیګر دله په دا تخته ووم چې خدای دې غرق کا ما ولې خرابې تا خو پیسې لې تا له خو په یوټیوب باندې او په بله پیسه راځي نو ما عمر له دوزخي کې مونځ دی ونه که روجې دی ونه ونیوې دوزخ ته به ځې پکې به غوټې درکې خو که ایمان درکې وي نو باسې برې خو که ایمان دنه لاړ او خلاص شو په خدای قسم کره دوزخ نه وتل شته الله وایي زه نه وایم ټول عمر خالدن فیها همیشه به په دوزخ کې پروت دی وتل شته دی نه ولې کبر کې ولې تکبر کې ولې د دنیا لږه پیسه خوښې خپل رب پرېږدي ظالمه
وفي انفسکم افلا تبصرون خپل ځان ته نظر وکړه خپل ځان ته سوچ نه کې عقل نه لرې چې د ما دا ښکلی وجود چا پیدا کړ یو پلار نه دوه بنیادمان پیدا شو د یو په مخ ګیره راخیږي هلک ورته وایي د بل په مخ ګیره نه راخیږي